بل پیغام وورو. داسې چې اهمیت لري مشرف یو قام کې پت لري عزت لري ښځه په اسلام کې پت لري. بله السلام علیکم. احمد نصیر د هلمند ولایت د رښتینې مهمې خپرونې دا پیغام ده. مولوي صاحب زما لومړۍ پوښتنه ده که څوک مریض د کافر د وینې استفاده کولی شي. دویمه پوښتنه مې دا ده که څوک د دروزو نه بره چا سره خپلوي پرېږدي د اسلام نظره څنګه دی. او درېیمه پوښتنه ده ځینې خلک وایي چې پښتانه د خالد بن ولید اولاده ده. په دې اړه معلومات موږ ته راکړي. مونږ د توحید سربازان کړو د نړۍ په وخت د ضرورت کې بالکل کولی شي چې د کافر د اینې نه هم استفاده وکړي. د انسان حیات ډیر مهمه دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وینا ده چې دوه ورونه دی خپل منځ کې یعنی یو مسلمان دی بل مسلمان د 3 ورځو نه بره نه پرېږدي چې هغه سره خپل ولی پرېږدي او هغه سره خبرې نه کوي. او دا مسئله چې پښتانه څوک دي اگر که دا زمونږ اسلامي خپرونو پورې تړاو هم نه لري دا باید د پښتو ادبیاتو کې تاسې د دې لټون وکړئ. خو بیا به هم زه څه نه څه معلومات درکړم. پښتانه یو لوی قوم دی چې په جنوبي او مرکزي آسیا کې ژوند کوي. جمله شمیر تقریبا 45 میلیونو ته رسیږي چې د هغې جملې نه تقریبا ځینې وایي 19 میلیونه او ځینې وایي چې 14 میلیونه په افغانستان کې ژوند کوي. د افغانستان د جمله نفوسو په پرتله تقریبا 65% پښتانه دي. زه نو 51 ویلې خو زه وایم چې 65% پښتانه دي. د پښتنو د اوسېدنو منطقې د پښتنو زیات شمیر تقریبا 26 میلیونه د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ژوند کوي. د پښتنو کلتوري او ژبني شریکې منطقې پښتونخوا تقریبا په 1893 کال کې د انګریز د مستعمرې د سیاست له مخې تقسیم شوې چې د هغه تقسیم لیکې ته د ډیورنت کرښه وایي. یو لږ شمیر پښتانه په استرالیا، افریقا او جنوبي امریکا او هندوستان کې ژوند کوي. په تیرو 3 لسیزو کې د افغانستان د کورنۍ جګړو له امله زیات افغانان اروپا، امریکا او استرالیا ته مهاجر شول چې اوس مهال تقریبا په انګلستان کې 88,000 کورنۍ، په آلمان کې 100,000 کورنۍ او په فرانسه کې 50,000 کورنۍ ژوند کوي. د پښتون نوم د افغان نوم نن ورځ د پښتون لپاره ډیر کم استعمالیږي. دا ځکه چې د افغانستان ټولو اتباعو ته افغان ویل کیږي. په دې لحاظ د افغان کلمه د پښتون پر قوم دلالت نه کوي او هم پښتانه په خپله د قوم په لحاظ د افغان نوم نه خوښوي او غواړي چې پښتون وبلل شي. په هندوستان او پاکستان کې به تاسو لیدلي چې هلته پښتنو ته پټان وایي. پښتانه دا هم نه خوښوي. د پښتون نوم د پکتیان له لغاتو نه سرچشمه اخلي چې په نننۍ پکتیا او پکتیکا پورې تړل کیږي. د پښتون نوم د لومړي ځل لپاره په اراکوزیا کې چې نن ورځ لوی کندهار نومیږي هلته منځته راغلی دي. د پښتنو منشا معلومه نه ده. داسې یو کتبي یا تحریري منبع وجود نه لري چې د هغې له مخې د پښتون منشا ثبوت شي. د پښتنو په باب ډیر تحقیقات شوي دي. داسې اټکل کیږي چې پښتانه له یفتلیانو نه منشا اخلي. یفتلیانو په خپله زمانه کې د ایران شرقي خواوې او هندوستان اوله نیمایي د افغانستان په شمول تر کنترول لاندې راوستلې وې. د یو روسي محقق د تحقیقاتو له مخې د ابدالي قوم د یفتلي کلمې نه منشا اخلي چې بیا هم په یفتلیانو پورې تړل کیږي. یفتلیانو ته د ساسانیانو رهبر تقریبا په 1563 میلادي کال کې په بخارا او هندوکش کې ماته ورکړه. له دغه تاریخ نه وروسته د یفتلیانو او همداشان پښتنو تاریخ ورک شوی دی. نو ځکه د پښتنو نوم په یفتلیانو پورې منسوب کیږي. بعضې پښتانه ادعا کوي چې دوی د اسرائیلو په هغه 10 قوم پورې ارتباط نیسي کوم چې ورک شوی دی. بارکزي، اسماعیل خیل او یوسفزي خپل قومي نومونه په عبراني ژبه کې د یهودیانو ژبه په باراک، اسماعیل او یوسف پورې تړي. د پښتنو منشا د اسرائیلو په ارتباط په مخزن افغاني کې دقیق تشریح شوې ده. کولی شئ چې د هغه ځای نه تاسو معلومات واخلئ. د پښتنو اکثریت سنی مذهبه دي او ټولنیز ژوند یې پر قومونو او پښتونولي ولاړ دی. پښتانه په عام ولس پورې ځان نه تړي او قومونو ته زیات اهمیت ورکوي. هر پښتون د خپل قوم پر طرف ولاړ دی او نور قومونه پردي بولي. له همدې سببه د 19مې پیړۍ تر آخره پورې دراني او غلجي یو له بل سره دښمنان ول. د دوی پخلاینه د شلمې پړۍ په شروع کې منځته راغلې. هغه څه مشهور قومونه به هم زه تاسو ته وړاندې کړم. ابدالي یا دراني، دیلاچک، اڅکزي، الکوزي، افریدي، احمدزي، بابکرخیل، بنگش، مهمن، بړیڅ، ناصر، بشوزي، داودزي، دولزي، بارکزي، څمکني، اسحاقزي، کاکړ، خروټي، خټک، لودین، مسعود، علیزي، سلیمان خیل، جملیاني، یالوزي، کرزي، خالوزي، منگل، مروت، محمدزي، نیازي، نورزي، اورکزي، پوپلزي، صافي، هوتک،
سوری، خانیزی، کوتیزی، ملازی، ماسوزی، شینوار، ستانگزی، سواتی، تانولی، وزیر، یوسفزی، زدران، زازی، اندړ، توخی، نوسازی، سندرزی، سرکاڼي او ترکی. بل پیغام اور